یو سائل مولانا عمر صاحب دا سوال دا دی چې بعض د خلک د عقیدت د وجې نه خپل اساتذه لاس کولی یا اوچلې کولی آیا دا شرعاً جایز دی که جایز نه دی؟ الجواب د عقیدت او د محبت د وجې نه چې هغه عقیدت او محبت شرک ته نه وي رسېدل که یو سړی به طور د ادب خپل استاد لاس کول کی یا اوچلې کول کی نو دا د لپاره شرعاً جایز دی. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها ای ابنته فاطمہ چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها ولیدله چې قد اقبلت چې نبی صلی الله علیه وسلم خواته وراتله رحب بها سلام به ورته وو چې په خیر راغلی ثم قام الیها به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته پاسېدو فقبلتها اور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها به ښکله کړه ثم اخذ بيدها به خپل لاس ونیوله اور فجاء بها حتى يجعلها في مكانه فجاء بها حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها به راوستله په خپل ځای به کېنوله. دارنګې وكانت إذا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته بیا چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خواته لاړ هغه به پاسېده په خیر به وي حضرت ته او په خپل ځای به یې کېنول. ام عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وانها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها. د مرض الوفات په وخت کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته په خیر راغلی وي او ښکلې کړه. امام بخاري رحم الله دا روایت ذکر کړی دی په کتاب المفرد کې. دارنګې امام ابو داود رحم الله هم ذکر کړی دی، امام ترمذی رحم الله هم ذکر کړی دی. دارنګې ابو جحیفه فرمایي رضی الله تعالی عنه لما قدم جعفر من هجرة الحبشه کله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د حبشي هجرت کو راغې تلقاه النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم وسره ملاقات کو فعانقه معانقه وسره وکړه وقبل ما بین عینیه اور د دواړو سترګو په منځ په اوچولي باندې ښکل کو. امام ابو داود رحم الله دا روایت نقل کړی دی. دارنګې حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ان ابا بکر رضی الله تعالی عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله. امام بخاری دا روایت نقل کړی دی چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښکته شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چهرې مبارک نه کپړه لرې کړه او به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې ښکل کو. نو حاصل دا دی چې بطور د عزت بطور د تکریم خپل مشر ته ښکلولی شي. دارنګې لاس ولم ښکلولی شي. د سلف صالحینو نه نقل دی عبدالرحمن بن رزین هغه د ربضي مقام ته ورسېده نو هغوی ته چا وویل چې دلته یو شخص دی په ربضه مقام کې چې د هغه نوم دی سلمة بن الاکوع رضی الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم صحابي دی. دوی وی چې زموږ شوق راغی چې لړ شو د سره ملاقات وکړو. وی چې مونږ کله دوی سره ملاقات وکړو په خیر ورسره مونږ وکړو هغوی خپل لاسونه راوباسل اور به هغه لاسونه مونږه د حضرت سلمة بن الاکوع رضی الله تعالی عنه ښکل کړه په لاس کې ونیول او ډېر باري او ډېر مضبوط لاسونه. امام بخاري رحم الله کتاب المفرد کې دا روایت نقل کړی دی. نو حاصل او خلاصه دا ده چې بطور د ادب بطور د احترام خپل مشر ته ښکلولی مو شي په اوچولي باندې لاسونه ولم ښکلولی شي دا د شرک په زمره کې نه راځي. ها که چېرته بعض دفعه خلک خپل مشر ته ټیټېږي اور تعظیم کی دا غو تعظیمی عبادتی دا عبادت تعظیم کی هغه ته سر ورته ښکته کی بالکل نو دا به ناجایز دی. لیکن لاس ښکلولی شي بطور د عزت و احترام. دارنګې مابین عینی په اوچولي باندې ښکلولی شي دا د شرک په زمره کې نه راځي. والله تعالی اعلم بالصواب.